ورکړ هغه فلسطین ته هغه ووړې الخدمت والا اول ته پیچاله یو بسکټ ورکو دا زما لپاره ډیر لوی آنر نه دی ما خو نشوې وړی په باجوړ کې جومات جوړېدو زما 100 روپۍ هلته لاړې یوه خښته وپې هم نه شوې نو که دا څومره چندو والا چې ګرځي دا زما ستا سره ښه کړي نو 5 بیمارۍ ما تاسو ته ووې 5 بیمارۍ څه دي نمبر 1 چې دی هغه ته تعدي کوې نمبر 2 ته کم همت یې نمبر 4 چې دی ته ناشکره یې نمبر 3 چې دی ته ناشکره یې نمبر 4 چې دی ته په پیسو ډېر مینې او نمبر 5 ډېر زیات بخیل یې یو پیسه د جیبه نه راوکاږې نو بیا ورته څه وایي د دې علاج څه دی وایي 15 کارونه وکړه نو نمبر 1 فرایض کا اهتمام نمبر 2 سنن کا اهتمام کو د خپل رب سره تعلق ساتي نو سنت به خامخا کې نمبر 3 مستحب یا نوافل کا اهتمام هغه خلقو ګټه وکړه کوم خلقو چې د مازیګر د مانځنه مخکې 4 رکعاته نفل نه پرېږدي هغه خلقو ګټه وکړه څوک چې تهجد لپاسي هغه خلقو ګټه وکړه چې هغه د فرض حج نه علاوه عمرې لمزي او بیا د نواب د درې مې راته ووي 4 حقوق الله او نمبر 5 حقوق العباد 5 بیماریاں 5 اس کا علاج او بیا به تا ته څه میلاو شي وایي 15 صفتونه به د پکې راشي نو هغه ډېر ښکلي الفاظ دي للحسنة ضیاء فی الوجه دا مخ به دې روښانه ښکاري کم سړی چې تهجد لمونځ کوي که نه هسې چې سړی ورته ګوري سړی وایي یاره ډېره ښکلې چهره یې ده دا پټېږي نه ضیاء للوجه او بل ونور فی القلب دې سیټسفایډ مطمئنی دې که په جیل کې نوم مطمئنی نه مولانا مودودي جیل ته بوتو الله دې په خپل رحم وکړي نو 500 سزا وه نه هغه سړی وایي زه خو دې سړي تاریان یم وایي چې راغی نو اوده شو او خرړه رهېږه نو دې سړي نه به ته څه والې نور فی القلب چې سړي ته میلاو شي نو هغه یو طالب امریکایي والا ورایسار کړی بیا ګونتاما به ته بوتو نو واخی نو هغه طالب سوی پټ پټ نو طالب بل ورځ پریس کانفرنس کړی نو هغه ما ته هغې سړي وی چې دا ته څه وایي وایي ما چې زه خپل خدای ته دعا کوم چې خدای ما دې ظالم نه خلاص کړي هغه وایي زه خدای ستا خدای دې راشي تا دې ما نه خلاص وایي زه ښه وخلم او زه خو بیا په ګونتاما به کې وم اوس را ذات شوی یم پریس کانفرنس کوم چې که هغه سړی ژوندی نو ورته ووایي چې راشه زه خدای را خلاص کړی خپل خدای اکو مردار شوی چې مردار شوی وایي نور فی القلب دې ته وایي چې هغه د الله سره رابطه نو هغه خاص سکون او اطمینان زندگی تیروي وسعة فی الرزق دا هغه لږه غونټې تنخواه او ښه ګزاری کېږي وسعة فی الرزق یاره وایي څه چل دی نو مونږ خو بله ورځ دا دغه راوړي او دا غنم او دا غوړي او دا وریجې او ګوره اړو خلاصېږي نه هغه بل وایي مونږ خو بله ورځ د ډینر سیټ اخیستی او چې بله ورځ مې تپوس وکړو چې ټولې پیالې ماتې شوي دا درې ته فائدې میلاو شي څلورم وقوة فی البدن خدای به د لدیسې بدن درکړي و د باولپوره ملګري د شپې دغه وکړو ډاکټر صاحبو نو هغه وی چې اوس په 4 بجې باندې دماکه وشوه او خلق موږ راووتو او زه د بهاولپور په خلقو په چهرو باندې د خوب وینم ده وی دا پازیټیو دی چې د پنجابي خلقو په ذهن لړو دا شته نه چې دا هم څه مسله ده او داغه خلقو ته بیا خدای پاک شته ورکوي ځکه چې هغې ته په بدن کې قوت او خلقو بس ورمنډې کولې په خپله او آخري خبره ومحبت فی قلوب الخلق د خلقو پړونو کې بس تا لپاره مینه واچي هسې باندې خلق مینې دا د پاکستان دپاره یو ډېر غټ آنر دی چې د دنیا ټول د امت ټول افراد په خپلو کورونو کې خوشحالیږي څوک نفل کوي څوک خیراتونه کوي هغه یو سړي ماته وایي زه دومره خوشحاله شوم چې مونږ خوشحاله شو نو وایي زه مونږ کور بریاني پخو نو ما مې بچو ته وایي چې نن به بریاني پخو دې ته وایي محبت المخلوق تا ته خدای پاک مخلوق درکړي دې وجه نه یو حدیث دی هغه تاسو ته وامه او هغې کې دا دي الله چې کومه طریقه رسول الله موږ ته ښوولې ده نو هغه یو خدا ده چې من عادا لی ولیا فاذنته بالحرب زما د ولی سره چې چا دشمنی وکړه زه ورته د جنگ اعلان کوم نو چاته چې کنځل کوي یا چا سره د جنګي نو لږ په سوچ وکړه چېرته دا د خدای ولی نه یو کسو که نه د کم خلق چې پی ټی آی کې شامل شي زموږ د ډاکټران پکې ډېر بېلارې شوي زموږ یو ملګری او جمعیت والا نو هغه به مختلف مسلسل پوسټونه په مولانو پسې ورکول نو ما ورته یو دغه وکړو ما ورته د خدای بنده دا ته چې په چا پسې پوسټونه ورکې که دا د خدای دوسي نو د یو عمران خان دپاره هغه خو تا ته نه ویلي چې دا چل کوه نو دا حدیث چې ځان ته رایادې نو په هر چا پسې چې ستا پارټۍ نه یا ستا مخالف وي کیدای شي چې د خدای ولي نو من عادا لی ولیا
فآذنته بالحرب خدای وي زما سره د حرب اعلان دی. نو دوه خبرې ته ماته تر وته، یو دا چې چا په باره کې کمنټس پاس کوو تبصره کوو نو سوچ وکړو چې اسنه چې د خدای دوسی زما خو نه دی خو مال ووټ نه راکړي خو کې دې چې د خدای دوسی. دویم دا چې زه ټرای وکم چې د خدای دوست شم چې خدای زما لپاره بیا جنگي. نو د خدای ر دوست کېدو طریقه را تخي وي د خدای دوست کېږي بسنګا ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علیه. ما ته کو یو بندره نږدې کېږي نو د ټولو نه غټه ښه طریقه فرض دي. نو فرض څه دي؟ نماز فرض دی چې استاری ګولري، روزه فرض ده چې په هغې کې ستا کمی نه، حج فرض دی چې څه کال په حج کې حجیان نشو موندل. نو چې که ستا سره پیسې او ته حج له نه ځې نو رسول الله د نه دوره خفه دی وایي خپله دې خوښه ده که یهودي مرې که نصراني مرې. الله د نه دوره خفه دی وایي ومن کفره. او حضرت عمر صاحب د نه دوره خفه دی وایي زما ډه غواړي چې جزیه د باندې ولګوم ته مسلمان دی. ما هم بمسلمین ما هم بمسلمین. نه داخله کوي نه سوچ کوي هره ورځ امریکې او برطانیې ته روانې د هغې ټیکټ د سره یو د دې د پړه کې نه راځي. او څلورم نمبر چې دی زکات چې هغه ته ورکې. اوس عشر را روان دی چې عشر ته ورکې. او بل دی چې د خدای په ځمکه د خدای دین قایم شي دا ستا فرض دی. دا ولې وې زما فرض دي؟ وی الله ویلو اقیموا الصلاة، نو بیا څه ویلو اقیموا الدین ولا تتفرقوا. دواړه اقیموا دی. نو د خدای په ځمکه د خدای دین قایمول دا ستا فرض دی. ولې لیظهره علی الدین کله. نو ته دې وای چې موږ نوکری راکې یا موږ د منرل بیل زمون خلاف را نشي او یا دا چې ملکان کې ټیکس ونه لګي او یا دا چې موږ ته نوکری ډېرې میلاو شي او یا دا موږ د ځان نه ډسټریکټ جوړ کړي چې ډېرې نوکری پکې راوځي. دا ټولې داسې خبرې دي چې دا ته لا جاز ته نه ختلی. چې جاز ته چې کوم کسانو کوي تاسو خو به جاز کې تللی نو دا ټول کورونه ورته کچ کچ ښکاري. نو کم سړی چې د الله په روحاني جاز کې بره لاړ شي نو دا سیزونه ورته بیا ډېر واړه ښکاري. وایي ما لیزې نه دی ټرانسفر کړی، ما لیزې نه دی نوکر کړی، زه پسې تللی یم. وایي زما لور ده هغه نرسه ده او هغه به ډیوټۍ له نه ځي او تنخوا به ورله ورکوي. وایي دا هغه ونه کړو زه ترې ووتم. ما به خیال دی خالق داد خان صاحب نه به ډېر خلک په دې خفه شوي دې ته وایي. دا دی په جاز کې نه دی. کم خلق چې په جاز ته وخیږي هغې ته دا خبرې ډېرې وړې وړې ښکاري. دی وجه هغه پارسی شعر دی گاه میری نگاه تیز چیر گئی دلی وجود گاه اولج کې رح گئی توهماتو میں. کله موږ په دې توهماتو کې اخته یو چې دا وشي نو دا به وشي، چې دا وشي دا به وشي. نه، الله چې رضا شي او الله خوشحاله شي دا هر څه به وشي. نو الله وایي چې فرض به پوره کوئ نو ستا فرایض دا دي. نو چې کله ته فرض پوره کړې فرض چې د نه پاتې نه شي کو فرض د نه پاتې شي په نفل نه کېږي. خو که فرض دې وکړل نو نفل به هم نه پرېږدي. نو ورپسې څه وایي وما یزال عبدي یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. کم سړی چې د فرضو نه علاوه نفل هم کوي هغه اشراق هم نه پرېږدي او هغه تهجد هم نه پرېږدي او هغه اوابین هم نه پرېږدي نو دی به ما ته دومره نږدې شي چې زه پرې مین شم. نو ورپسې څه وایي فاذا احببته کله چې پې زه مین شم نو كنت سمعه الذي يسمع به. بیا زه د غوږونه شم. دا کم پایلټان چې تلیو او دی دا کم کاروایي کوله د دې نه مخکې تاسو به هغه رجسټري لیدلي په ډیت رجسټري باندې راکول نو خدای ردي غوږونه دی اورېدل بیا کړه. سمعه الذي زه به دې غوږ شم وبصره الذي يبصر به او زه د سترګې شم چې په ما بیني او بیا ورته سوی ویده التي یبطش بها زه به د لاس شم دی چې کلیک کوي نو دا دی نه کلیک کوي دا ما کلیک کړی. ورجله الذي يمشي به زه به د خپې شم دی به رواني. وان سألني که زما نه غواړي اعطیته زه به وله ورکم. ولئن استعاذني که زما نه پناه غوښته چې خدای ما د اسرائیل نه او ما د مودي نه ما خدایا د ټرمپ نه بچ کړي زه به یې بچ کړم. زه به ورته داسې روب ورکم چې په ټول کفر باندې به کپکپي تاری شي چې خدای دا لا کومې بلاګانې راووتې. دا د الله ولئن استعاذني لاعيذنه. دې وجه نه زما ستا ذمهواري دا ده چې موږ اسمال IIM یو موږ د بیگ IIM سره تعلق ساتل غواړو. د بیگ IIM سره تعلق ساتلو دپاره دا دي چې فرایض به ادا کوو، نوافل به ادا کوو او خپل فرایض به په صحیح بانو کې پیژنو او بیا دا چې حقوق الله به ادا کوو، حقوق العباد به ادا کوو. زمونږ په مال کې هم د الله دومره حق دی څومره چې زمونږ په وجود کې حق دی او د نظم پابندي به کوو.
بیا وایي چې ته ټیک شي نو هر څه به ټیک شي وي ته به څنګه ټیک کېږې وایي په تا کې یو 3 خویونه پکار دي د اخر کې واما بیا بس کو مولانا لیکلی دی په یو خپل کتاب کې او هغې ته وایي چې ستاسو د ټیک کېدو دپاره یو څو خبرې دي هغه ستا په ذهن کې راتلل پکار دي او په هغې کې یو دی حسنی سیرت ستا خوی دی ښه شي نو یہ خوی پہ میں سنگا خی نو مولانا پر تفصیل لکھلی اپنے حق سے کم لینے پر آپ راضی ہو جائیں 100 پیسے لکھے گی زما 200 روپے کی گی زت صلاح کئی بسلتا دکھاتے اور دوسرے کو اپنے حق دینے سے زیادہ اپنے حق سے زیادہ دینے پہ راضی ہے وسو دیاڑی دی شوا وی 15 روپے میں ہونا شلوا چې بازار کې دا عادت پیدا کو چې لکه ستا خو 15 په دې ټیکټ کې اکثر به دي سوا ویګن والا به وي چې لکه د سلورانې د پاس 1 روپۍ ده نو سلورانې به ماته نه وي ناغه به مال ماته پیدا کا ته زی به بیا به راکې ایا ته ول 2 ورکا کنه 12 16 روپۍ وکنه نو یو ته ول ورکا کنه چې کله پتا کې دا خو راغې چې خپل حق کم لینے اس پر راضی دوسرے کا حق اس سے دینے زیادہ دینے پر راضی دی تو وہی چستا حسن سیرت تے نمبر 1 نمبر 2 ستادی سے امپریشن شی کہ پورے کبل اور پورے منگورہ میں کسی کو آپ کی شر سے ڈر نہ ہو اس طرح پڑھے کہ دانا دی جدے ماتا سے نقصان نہ ہو رسے ار سڑے وہی چتا تا خیر دے نو تبلیغی مرکز کې کا ساده سړیو ناغوي زما امیر ته اجازه راکا وېسو پلاني ډاکټر صاحب راته سوال جواب کړي چالت ورشم نو خو سړیو ناغورته زر ز څه د خیر خبره به یقي ځکه ته شر نشته ته دومره مشهور شي چې ستره چا زه ته لاړ شي ستا زه ته څوک راشي نو چې خلق وي چې را پدې کې د شر څه ته نشته او دریم دا اپنے ساتھیوں پر نظر رکھ کے دا جمعہ اسلامی خاص صفت ہے اور ان پر جائز تنقید کر دے کہ وہ سڑے خبریں غلطی کی نظان لے کے ہوتا ہے چرا خبریں ٹھیک نہیں دی کہ یہ لباس ٹھیک نہیں ہوتا ہے کہ لباس تے ٹھیک نہیں دے کہ خپل بچوں سره تعلق ټیک نه دا وته وای چې ته په ما تنقید کې زپتا تنقید کوم نو په حقيقي مؤمن دی ځکه یو مؤمن د بل مؤمن شیشه ده او یو بل ته شیشه ثابته کوي چې دا صفات ته پکې ان شاء الله چې تو په دنیا کې کامیابی په آخرت کې کامیابی او د الله سره به تعلق خي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين